چې یو عدم روایت دی یو روایت العدم دی نو بیا هغه کوم حدیث چې پیش کړو مولوي صاحب هغه عدم روایت نه دی هغه کې وایي چې د رسول الله نه ثابت نه دی دغه حدیث عدم روایت نه روایت العدم دی ګوره په کوم حدیث کې چې نفي ثابت چې کړی نه دی دا خو عدم روایت نه دی دا خو روایت العدم دی شیخ صاحب تاسو ګوره په دې کې تفریقه نه کوئ عدم روایت عدم دی او روایت العدم یعنی هغه روایت چې مشتمل دی په سلب باندې په دغه کې خو چې رسول الله نه دی کړی دا خو عدم روایت نه دی کنه تاسو دا څنګه ما د دې باندې دوه درې ځله ټایم خراب کړو نو تاسو ما ته داسې ثبوت پیش کوي چې عدم روایت دلیل دی په یو دلیل راته پیش کوي دا کوم حدیث دی دا عدم روایت نه دی دا روایت العدم دی مشتمل علی سلب دی دویم نمبر دی و چې نبی اسلام دعا نه ده کړې دغه یې مونځ کولو دا د قرآن کریم نص چې پیش کو نو دا مونځ هم دعا ده څنګه نه پکې دا غونډ سوالات کول دا پکې جوز دی نو په نفي د جوز سره نفي د کول نه راځي مثال په تور باندې تاسو په دې باندې داسې یو خبره خیر دا د فقهاو نه د وروسته متأخرو نه ذکر کوي چې په نفي د جوز سره نفي د کول نه راځي زه خو یم چې کله کول کولي او کول من حیث الکل نه یو جز هم کټ کړي نو به کول بیا نه پاتې کېږي دلته کې تاسو سوالات کول دی دا دعا پکې یو جز دی وختي د یو حدیث هم چې قسمتي صلاح عبارت هم د سم نه وي خو په هغه روایت کې ما سره شته په هغه کې وی چې بعض زما دپاره بعضې بنده دپاره او ایاک نعبد و ایاک نستعین الله ستانه امداد غواړو هم دعا ده کنه ته وایې چې رسول الله دعا نه ده کړې او بیا وایې چې سورې فاتحې پکې ویلې ده بل وی دا کامل مونځ دی مولوي صاحب داسې یو ستاسو د علماو نه علاوه یو لس کاله مخکې داسې یو عالم راته پیش کړه چې هغه دا ذکر کړي چې صلات جنازه دا کامل مونځ دی به زه به سره ومنم باقي فرمایي چې دا من السنه ټکی راغلی دی د من السنه په باره کې به ان شاء الله الرحمن زه وروسته یو ټرن سره مستقل بحث کوم ځکه چې ټایم کم دی بیا پوره نشم ویلی باقي زه ستاسو نه شیخ صاحب یو څو ته پوښتنه کوم دا ځان سره ولیکه ښه په مزې درته وایم یو دا دی چې تاسو د سورة الفاتحې سره ضم د صورت کوئ په دې کې راته دا ووایه چې دا د کم نس نه ثابت دی چې تاسو ضم یعنی سوره فاتحه ووایئ د سوره فاتحې سره بیا وروسته کې تاسو د بل صورت انتخاب کوئ هغه ورسره وایي دویم راته دا ووایه چې دا مقتدي ولاړ دی دا یې په پټه وایي او امام یې په جهر باندې وایي د مقتدي په پټوالي باندې او استاد د امام په جهر باندې په مزې درته ویم ځان سره خیر دی ولیکه د مقتدي په اخفا باندې او د امام په جهر باندې په دې به ماته داسې نس د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه ثابت کړي چې مقتدي به یې پټ وایي او امام به هغه به په جهر باندې وایي بل دا راته ووایه شیخ صاحب دریم نمبر سوال زما دا دی چې اوس امام مخکې شوی دی او هغه قرات شروع کړی او صورت یې شروع کړو مفتي روح الله صاحب دی داسې ګران صورت یې شروع کړو چې هغه موږ په ناظر هم نشو ویلی نو په دې کې به مقتدي دی د امام متابعت به کوي که بل صورت به وایي خو د دې جواب هم په دلیل سره غواړم چې دې اوس شروع کړی مثال په طور سورې بقرې شروع کړې ده امام د دې ولاړ شوی غیر مقلد دی او زه ولاړ مقتدیم راغلی ما ساده باده ما شاګر راځي چې ماله څه نه راځي نو زه اوس دا سورت بقره ورسره نشم ویلی آیا د دې سورت بقرې چې زه نه ویم د دې زه اوس مثال په طور باندې ما اتباع په دې کې ونه کړله نو آیا زما دا جنازه کیږي که نه کیږي یا په دې وخت کې د حدیث نه یا د سلف صالحین نو داسې قول ثابت که ماته چې په هغې کې راغلي چې خیر دی په دې کې دی مقتدي نه وایي یا مقتدي ته اختیار دی چې بل کوم صورت وایي هغه صورت دی وایي بل د تکبیر نه وروسته تاسو دا ثنا کوئ دا ثنا تاسو چې دا کومه ماته وایي تاسو دا بدعت دی تاسو پکې څه شی وایي فقط سوره فاتحه وای او کنه حمد نه تاسو فقط الحمدلله اخلي نو به په دې جملې سره تاسو کوي سمع الله لمن حمده الته کې هم حمد راغلی دلته کې به الحمدلله وای او کنه اوس د حمد راغلی د حمد زبر تشریح کوم د علماو د کتابونو چې په کوم ځای کې لفظ د حمد راشي حمد څه شي ته ویلی شي شیخ صاحب مبارک یاد وساته حمد دې تمامو کتابونو د منطق هم لیکلي دي خصوصا شرح تهذیب لیکلي دي رشیدي لیکلي چې حمد څه ته وي والثناء باللسان الجمیل الاختیاري او شیخ صاحب دا هم یو اعتراض دی پکې ډېر خوندور دی کرامات خو څه اختیاري او څه غیر اختیاري دي که نه خو د الله پاک صفات اختیاري دي که غیر اختیاري دي تاسو وایي حمد دی که نه حمد خو صفت دی او صفت الحمد هو الثنا ثنا څه ته وایي ذکر خیر ته باللسان ته وایي و ذکر الخیر باللسان نو ذکر خیر باللسان په دې باندې قول په بدعت مه کوه که زه سبحانک اللهم ویم که دې په ځای باندې سړی یو بل د ذکر اذکار خبرو وکړي دې کې څه ممنوع نشته دا راته ووایي چې دلته کې الله د خپل ځان حمد کړی دی آیا دا حمد د الله تعالی وي دی په هغه صفت چې هغه به اختیاري صفات د الله اختیاري دي که غیر اختیاري دي د کلام مسله ده په اختیاري او په عدم اختیاري کې دې کې بر تقول کوئ ها نو یو خبره دا شوله چې په اختیاري او عدم اختیاري باندې که تاسو صفات د الله تعالی اختیاري دي اختیاري مسبوق بالارادې ته ویلی شي نو بیا د الله تعالی صفات حادث ګرځي او که چې غیر اختیاري دي نو ولې الله تعالی په خپلو صفاتو کې مستر دی د دې باندې به انشاءالله الرحمن ستاسو نه حواله غواړم خامخا بله شیخ صاحب چې یو سړی دی او د هغه نه تکبیر اولا پاتې شلو او دی رالی مقتدي ودرېتات یو دوه تکبیره کړي دي په دې وخت کې دی چې اوس دا جنازه وروسته تا سلام وګړو دی نه وروسته دی دا جنازه کوي
دی به اوسه کوي سوره فاتحه به وایي که به نه وایي که وایم دلیل به راته وي که وایي چې نه به وي هم دلیل خو روایت به راته کوم هغه روایت چې مشتملي په سله باندې روایت العدم عدم روایت به درنه نه غواړم ګري چې